مقصد دا و چې موږ راشو او دلته زموږ د انډسټریست او زموږ چې کوم د چمبر اف کامرس د مشران دي او د انډسټري چې کوم د ریپرزنټیټیو مشران دي دوی سره کینو او دوی مسایل واورو د بجلی په حق څه ایشوز دي پرابلم دي هغه موږ واورو او د هغې حل تلاش کوو چې دوی ته دا مسایل له دوی ختم شي او په دې صوبه کې او په دې علاقه کې د انډسټري ماسم ډېره کمه ده په پیسو کې نو وایو چې دا خو ډېر زموږ کسټمرز دي صارفین دي نو چې دوی د بجلی دا کوم بجلی ټریپینګ دی که چېرې نور څه د بجلی د سټاف ایشو ده یا د بل په هکله څه مسایل دي کوم جنرال مسایل دي موږ واورېدو تفصیل سره انشاءالله ما ډایرکشن هدایت جاری کړو او فوري طور باندې هغې باندې عمل درآمد شروع شي چې دوی ته میکسیمم موږ فیسیلیټي ورکړو فیسیلیټیټ کړو چې دوی انډسټري په ښه طریقه چلیږي نو چې انډسټري کې کارخانه چلیږي غریبانو ته به روزګار میلاویږي نو دوی به هم کاروبار ښه چلیږي او پیسټو ته هم ریونیو راځي زموږ مقصد هم دا دی چې دوی سره زموږ یو ښه ورکینګ ریلیشنشپ وي او دوی ټرسټ بلډینګ وشي او د دوی کارخانې وچلیږي او د بجلي په هکله څه مسایل دي چې هغه موږ واورېده او چې دا مسایل حل شي تاسو چې کوم وکړه نو موږ دوی ته ووایو چې داسې څه مسایل چې دي زموږ سره کوم متعلقه دي هغه فوري طور باندې انشاءالله ولازم موږ حل کړو بعضې خبرې دا چې هغه پالیسي ایشوز دي پالیسي میټر دي چې هغه د ګورنمنټ په سطح دي نو دوی هم د هغې نه ښه باخبره دي او موږ هم ته لږ ډېر خبرې او دوی نه هم واورېده نو موږ به هم په خپل لیول چې څه کیدای شي حکام بالا ته خپل مشرانو ته او بره حکمرانانو ته چې کم لیول باندې څه وس کېږي هغه به رسو او حکومت هم بېغوره نه دی یقینا ځکه چې انډسټریل ګرو ډېر کم شو نیګیټیو طرف ته لاړ انډسټریانې زیاتې بندې شوې وجه دا ده چې ټیرف ډېر های دی پرایس د الکټریسټي ټیرف چې کوم دی ډېر های دی د هغې په وجه ډېر انډسټریز بند شو دا د ملک اکانومي لپاره او د عوامو د روزګار لپاره ډېر یو افسوسناک غوندې مرحله ده وخت دی امید لرو چې انشاءالله موږ چې څه وس دی او څه اختیار دی څه ذمهواریان دي هغه موږ انشاءالله بھرپور طریقې سره ادا کوو چې دوی فیسیلیټیټ کړو او حکومت هم انشاءالله په دې غور کوي چې دا انډسټري وچلېږي چې د ملک اکانومي بهتر شي او غریبانو ته روزګار میلاو شي او د ملک صنعت چلیږي نو د غریب چولو هم چلیږي